हज़रत जरीर इब्न अब्दुल्लाह अल-बजली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाई, बायअतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मां नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरे बैत वकړه په دې خبره باندې چې زه به مونځ قایم وم، و ایتاء الزکات زکات به ورکوم، والنصح لكل مسلم او د هر مسلمان خیرخواهی به لټوم. د دې حدیث لاندې امام نووي رحمه الله په مسلم شریف کې د جریر ابن عبدالله البجلی رضی الله تعالی عنہ یو واقعه نقل کړی ده. فرمایي چې دغه غلام یو اس راوستو، د غلام دوی مال یو اس والا، غلام ولا اس راوستو، غلام د اس مالک سره به چې کم دی په 300 درهم باندې وکړه. چې کله د جریر ابن عبدالله رضی الله تعالی عنہ دا رقم واپس کو، یا هغه مالک راغی خپل رقم وصولو. جریر ابن عبدالله البجلی رضی الله عنه ته فرمایي چې تا خو دا اس مال په 300 درهم راکړی دی، خو دا اس د 300 درهم نه دی، دا د 300 درهم دی. هغه اس بیا وکتو، دا صحابي ورته وایي چې دا اس تا مال راکړی دی، خو دا د 300 نه، دا د 500 درهم دی. دوباره هغه اس وکتو، بیا ورته وایي چې دا اس د 500 نه، دا د 600 دی. بیا یې دوباره هغه اس وکتو، جایزه یې واغسته، وایي دا د 600 نه، دا 700 دی. بیا جایزه د اس واغسته، تر دې چې په 800 درهم باندې د هغه ورته وایي چې دا اس د 800 روپو دی، دا د 300 روپو اس نه دی. مالک ورته وایي ستا خوښه ده، که په 300 ویالې که په 800 والې، هغه ستا خپله خوښه ده. چا تپوس وکړو چې حضرت د 300 اسو په 300 باندې ستاسو بیه شوې وه، تا ته د 800 درهم ولې ورکړل؟ جریر ابن عبدالله البجلی رضی الله عنه ورته فرمایي چې ما د نبی علیه الصلاة والسلام سره بیت په دې خبره باندې کړی و چې زه به هر مسلمان ته خیر ورکوم.